الله د توحید اقرار او دویم ته د نبی مهربان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت د اقرار په دې باندې مشتمل ده. ګڼ احادیث مونږه سولوست او سنور د هغې الفاظ او مفهوم چې راجمع کړي نو د ټولو دغه یو مفهوم جوړیږي چې دا کلمه چې چا وویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو دا د اسلام په ښایسته ابادۍ کې دننه وته او د دې کلمې د توحید د اقرار سره د انسان د کامیابۍ د منزل دروازه کلاو شوه. اوس دننه چې دی د دروازې باندې ورننوځي نو بیا د دې کور د ښکلا د دې بنګلې او د دې محل د ښایست او د دې د خوالي او د بدوالي انحصار دا د سړي په خپل عمل باندې دی. نو علما لیکل کوي چې د دې کلمې د توحید د اقرار په بنیاد باندې سړی چې کله د آبادۍ ته ورننوځي نو په دې آبادۍ کې بیا دننه څه عبادات دي، څه د سړي اخلاق دي، څه معاملات دي، صحیح چې کوم دی نو اخلاقیات دي، هغه به د دې کلمې د تقاضو مطابق پوره کوي، ادا کوي به. که دی د دې کلمې د تقاضو مطابق ادا کړي نو الله تعالی به د اول سر نه د آخر سر پورې د همیشوالي د کامیابۍ سره مخامخ کړي. او که نه دی په دې دروازه ورننوځي او د دې کلمې تقاضې پوره نه کړي، د ایمان او د اسلام تقاضې پوره نه کړي، عبادات او اخلاق او معاملات هغه په صحیح شان سره ادا نه کړی شي نو الله تعالی به ورله د دې نه ادا کولو سزا ورکوي. او هغه سزا چې دا نو هغه د جهنم تر راتلو په صورت کې ده چې په جهنم کې به څه وخت تیر کړي او بیا الله تعالی د هغې سزا د پوره کول نه وروسته بیا جنت ته بوځي نو ټول عمر به بیا د هغې نه وروسته په جنت کې وي. د دې په مقابلې کې هغه خلک چې هغې د اسلام د آبادۍ ته ننوتي نه وي، دروازه ورته بند دی، کلمې ویلي نه وي د لا اله الا الله محمد رسول الله، نو هغه سړی چې دی نو هغه د کامیابۍ په منزل باندې د کامیابۍ په کور باندې اړولې ورتلی هم نشي. نو په دې وجه د مؤمنانو د خوشحالۍ او د هغې د اطمینان دپاره رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا وفرمایل چې من شهد الله اله الا الله، چا چې دا ګواهي وکړه چې د الله نه علاوه بل د عبادت قابل څوک شته نه، وان محمدا رسول الله او محمد علیہ السلام د الله رسول له، نو حرم الله علیه، الله به حرام کی په دغې سړي باندې النار اور. دې حدیث د الفاظ حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه نقل کړي دي. هغه وایي سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، ما واوریدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقول هغه فرمایل چې من شهد الله اله الا الله، چا چې دا ګواهي وکړه چې نشته لایق د عبادت سوا د الله نه بل څوک، وان محمد رسول الله او محمد علیہ السلام د الله رسول له، نو حرم الله بند بکی الله تعالی، حرام بکی الله تعالی علیه په د باندې النار اور لره. په دې یو حدیث کې الفاظ داسې دي چې من شهیدا، چا چې په خولې اقرار وکړو. ورپسې بل حدیث کې حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه بل الفاظو باندې دا حدیث نقل کړی دی. هغه وایي چې په خولې باندې اقرار خو لا پرېږدوه چې څوک په دې باندې پوهېږي، په دې پوهېږي چې د الله تعالی نه علاوه د بندګۍ قابل بل څوک شته نه، اگر چې په خولې باندې بار بار د هغې تذکره او ذکر نه کوي خو د هغه یقین په دې باندې جوړ شوی دی چې د الله د عبادت الله نه علاوه بل څوک د عبادت قابل نشته، نو د ذکر کولو او د وینا کولو خو ځان له فضیلت بیان شو. خو چې د یو ځل وینا نه وروسته د اسلام د عقیده هغه ذهن ته کوده شوي نو من ماته، حضرت عثمان فرمایي رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې من ماته کم سړی چې مړ شي وهو یعلم، هغه په دې باندې پوهېږي په یقین سره، په علم یقیني سره، انه چې شان دا دی لا اله الا الله، نشته د عبادت قابل بل څوک الا الله مگر الله دی، نو دخل الجنه، دا سړی په جنت ته ننوځي. د دواړو په الفاظو کې معمولي فرق راغی. یو کې رال چې په خولې باندې ووایي چې لا اله الا الله، او په دویم کې دا رال چې د هغه یقین جوړ شي، د هغه ایمان جوړ شي چې لا اله الا الله، نو دخل الجنه، الله به جنت ته ننباسي. حضرت جابر یو بل صحابي رسول له د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص شاګرد دی، مشهور صحابي رسول له،
هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل موږ ته ووایي چې دوه څیزونه داسې دي چې ګوره هغه لازمول کوي په سړي باندې دوه څیزونه داسې دي چې هغه لازمول کوي خامخا به د هغې هغه نتیجه مرتب کیږي نو یو سړي ته تپوس وکړئ د الله پیغمبر هغه کوم دوه څیزونه دي چې خامخا به د هغې په نتیجې کې سړي ته د هغې بدله میلاویږي او هغه د هغې د وینا سره د هغې د کولو سره به خامخا یو دویم کار کېږي یا کم کارونه دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل چې کم سړی مړ شي او د په خولې باندې یا د خپل عمل په نتیجې کې د الله سره څوک شریک کړی یا په ذات صفاتو کې د الله سره څوک شریک کړی او دی مړ شو نو دا سړی ډایرکټ جهنمي دی الله دې مونږ داسې کردار نه وساتي او دویم عمل دا دی چې سړی د الله سره شرک نه کوي عقیدې پاکي نه د باباګانو نه نه د بوتانو نه نه د زورورو خلکو نه د نه مفاداتو نه هېڅ شی د الله تعالی سره نه شریکوي نو چې شرک پکې نه وي نو د شرک نه ځان بچ کول دا سړی ډایرکټ جنت ته رسوي گویا د کلمې توحید براه راست اثر چې دی نو هغه د انسان په فکر باندې پرېوځي نو فکر چې د چا داسي چې هغه د الله تعالی سره په ذات کې په صفاتو کې یا سړی شریکوي یا بوتان شریکوي یا مړی شریکوي د الله تعالی په حقوقو کې د الله تعالی اختیارات هغې له ثابتوي نو دا سړی ډایرکټ جهنمي دی دا عمل چې دی دا د شرک عمل سړی ډایرکټ جهنم ته رسوي او د شرک د عقیدې نه ځان بچ ساتل دا سړی ډایرکټ جنت ته رسوي په دې وجه موږ او تاسو له پکار دي چې موږ او تاسو د خپل فکر د شرک سره د خلط مل کېدو نه ځان وساتو هسې نه زمونږ مونځ زکات روژه حج دا نیک اعمال به کوو خو زمونږ فکر به ګندوي نو د فکر د ګندګۍ په وجه هغه به ډولې قبلیږي نه نو حضرت جابر رضی الله عنه وفرمایل چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ثنتان دوه خویونه دي دوه خبرې دي یا دوه خویونه دي موجبتان چې هغه د جنت او دوزخ واجبونکي دي نمبر 1 قال رجل نو سړی ورته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اے د الله پیغمبره مل موجبتان څه شیزونه دي هغه دعا چې تاسو وایئ چې واجبونکي دي نو قال پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل من هغه سړی ما ته چې مړ شي یشرک بالله شرک کوي د الله سره شی د څه شي دخل النار دی به داخلېږي ډایرکټ اور ته ومن کم سړی چې ما ته مړ شي لا یشرک بالله شرک نه کوي د الله سره شی د څه شي دخل الجنه دی به ډایرکټ ننوځي جنت ته زمونږ او ستاسو دپاره په دې درې وړو احادیثو کې چې کم فکر زمونږ ذهن ته منتقل کېدل پکار دي او کم زمونږ عقیده د هغه ده چې الله تعالی احد دی صمد دی لم یلد دی لم یولد دی ولم یکن له کفوا احد دی یوازې په یوازې د دنیا خالق دی یوازې مالک دی یوازې د هغه حکم به په دې کې چلیږي نو موږ به چې موږ او تاسو دا کلمه ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو پکار ده چې دغه ایمان تقاضي پوره کړو په دې وجه د موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا و چې کله به نصیحت کاو نو دا دوه خبرې به خامخا په خپل نصیحت کې شاملولې حضرت انس فرمایي چې ډېر کم ځل داسې شوي ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به تقریر کاو دا دوه خبرې به پکې نه کولې هغه کمې دوه خبرې دي یوه به پکې دا ویله چې ګوره ستاسو د ایمان او ستاسو د توحید د عقیدې ډایرکټ اثر دی ستاسو په کردار او ستاسو په ګفتار دواړو باندې نو وی فرمایل لا ایمان نشته لمن د هغه سړي لا امانت له چې هغه د امانت خیال نه ساتي ولا دین او نشته دین لمن په هغه چا کې لا عهد له چې هغه د وعدې خیال نه ساتي مطلب دا چې د مسلمان د دې کلمې د تقاضو نه یوه تقاضا دا ده چې نور خلق پرون څنګه حدیث کې ویلو چې نور خلق به د ده نه ځان خپل مال او خپل جان محفوظ ګڼي نو د مسلمان ظاهري نښه به یوه دای چې هغه ځان ته ایمان والا وي نو په هغه کې به د امانت خیال ساتلو جذبه به ورپکې موجود وي
او چې ځان ته دیندار وي نو دا به د وعدې خیال ساتي اگر چې واده د خولې یوه خبره ده وشو ونه شو خلک یاره کړي او نه کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نور کالونه خو را نور دي خدا په خولې چې سړی وړې وړې خبرې کوي د چا سره واده وکړي چا له قول ورکړي نو دا به هم سرته رسوي او که دا څوک سرته نه رسوي نو که ځان ته ډېر لوی عالم وي ځان ته ډېر لوی مولوي صاحب وي او ډېر لوی زبرګ ځان ته وي خو هغه د الله تعالی په نسبت باندې هغه کې هېڅ دینداري نشته او چې کوم سړی د محفل خبره نشي ساتلی د چا امانت نشي ساتلی د ذمہ داری ورته ولا شي هغه ذمہ داری سر ته نشي رسولی د دې سړي به صحیح ایمانداري ځکه چې د ذمہ داری سر ته رسوي نو د فکر دی چې مال او په قیامت کې رضی الله تعالی اجرونه راکوي او چې ذمہ داری سر ته نه رسوي امانتونه امانتدار ته نه رسوي د دې مطلب دا دی چې په دې کې اړول ایمان نشته الله تعالی دې موږ ټولو د نیک عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة